الرحمن الرحیم. اول دلته مخامخ چې ماته کوم ناس مشران سپین ږیرې د چا څه دی MC 1 نه زموږ دا یو ملګری راغلی دی دې ټولو ته او زما د کلي همزولي کشران د ټولو د زړه له کومې نه شکریا ادا کوم. او زه ما سره الفاظ نشته چې زه شکریا په کوم دغه باندې تاسو ادا کوم چې تاسو ما ته په کوم دروند نظر نه وکتل. الله ګواه دی چې زه ټول عمر ستاسو خدمت وکړم، زه ستاسو شکریا نشم ادا کولی. زما د کلي، زما د قوم، زما د شوق قدر، زما څومره عزت نن راوسته، نو زه که ټول عمر ستاسو خدمت وکړم نو زه ستاسو شکریا نشم ادا کولی. زه یونین کونسلو د قومي وطن پارټۍ ملګرو او چې څونه د قومي وطن پارټۍ ملګري دي او دوابې ملګري دي د ټولو شکریا ادا کوم. یو څو خبرې خپل د سیاسي رقم باندې شروع وکړم ځکه چې دلته ډېر ملګري د قومي وطن پارټۍ دي چې هغوی دپاره زه نه ویم، زما دپاره هغوی نه وي. ما خپل ځان خبره کوم چې ما سیاست شروع کړی 2015 د هغې نه مخکې زما والد صاحب، زما مشر ورور سجاد خان ټول هم کوي سیاست، زما والد صاحب هم سیاست کوو، زموږ مشرانو هم سیاست کوو. ما ته د خپل والد صاحب نه، زما د خپلو مشرانو نه زه اکثر دا خبره کوم چې یو شي ما ته میراث کې مړل شوی هغه د قوم خدمت دی. صرف او صرف دغه شیز ما ته میلاو شوی دی او دغه شیز به زما زه به خپلو بچو ته انشاءالله پرېږدم که چا اړه ښي او که د چا اړه ښي او که بدي زه به خدمت کوم د خپل قوم، د خپل کلي، د شب قدر، د دوابې، د مټې، د مومنامې. دا ما ته د خپل پلار نیکه میراث دی. ما سیاست کې زه رالمه، زما خوښه وه که نه وه خوښه، زما د مشرانو خوښه وه زه رالم. زه ما د سیاست شروع کړو، ډسټرکټ کونسل ممبر شوم، یو پارټۍ سره د قومي منسلک وم. هغې کې دغه ځای ورکر چې و زما ډېر زیات عزت یې کړی دی، زما یې ډېر خیال ساتلی دی او زه به هم تر حده پورې، تر اوسه پورې، تر عمره پورې زه به د هغې هر څنګه کار کوم، هر څنګه منډه تړه به کوم، هر څنګه خدمت به کوم. خو بیا تاسو مخامخ دا زما دا کلي مشران، زما قوم، زما د کلي، زما د ډلې ډپلې مشران هغوی ګواهي تاسو سره ما دا خبرې کړې وې چې زما د قوم، زما د ملګرو کار نه کېده. هغه وجوهات ته تاسو ښه خبر یې، ستاسو په سلا باندې هغه پارټي مونږ پرېښودله. د هغې نه پس مونږ دا تقریبا کال دوه مونږ سایټ ته ناست وو، ډېرو پارټو والا مونږ سره رابطې کولې. مشر خان ډېر عزتمن، قدرمن، عزتدار خلک کورنۍ ده، هغوی ډېر وخت نه موږ سره رابطې وکړو. الله دې عزت وکړي، الله دې عزت وکړي چې موږ دوم نظر وکړل او موږ سره رابطې کولې، موږ سره خبرې کولې. زه د هغوی شکریا ادا کوم، سکندر خان شکریا ادا کوم او خپل مشر ورور سکندر نالا ماترسوی د هغه هم شکریا ادا کوم چې هغه دې کې یو کردار ادا کړ. نور زموږ ګڼ مشران سپین ږیري دلته سره مخامخ هم ناست دي، موږ سره په سټیج هم ناست دي، هغوی هم پکې کردار ادا کړی دی. زما مشر ورور سکندر خان هم پکې خپل کردار ادا کړ چې یاره مونږ یو جوړښت راغی. جوړښت په دې راغی چې زمونږ کوم مقصد دی د عوام خدمت، د راتلونکي وخت دپاره هغې باندې مونږ سره دې جوړښت په دې راغی چې دوی وایي چې زمونږ او داسې دم د دوی هم دا مقصد دی چې د عوام خدمت، د دوی د پارټۍ منشور هم دا دی د عوامو خدمت. نو مونږ په دې باندې یو جوړښت راغی، نو هغې باندې مونږ دا پروګرام جوړ شو، مونږ دا جرګه منظوره کړه.
زمونږ وجوهات څه دي؟ زمونږ دلته لوکل مسلې دي. زمونږ لومبۍ مسله جي د بجلی ده، د شوقدر د دوابې عمومي نامې چې څونه شوقدر دی د هغې لومبۍ مسله د بجلی ده، دویم ګیس دی، تعلیم دی، صحت دی جي. تاسو ته بجلی پته ده جي، خاص کر د شاته اوس د څو میاشتو نه کوم سیستم چې روان دی مخکې هم دغه حالو جي او عمومي نامې جي 25 دیهات په سره کیسه خلاصه کړې ده. ما مخکې هم خپل وس کړی دی خو زمونږ پروګرام دا دی راتلونکي وخت پروګرام هم دا دی دا راروان 15 کالو کې انشاءالله امید د الله نه دی او انشاءالله دی راتلونکي وخت د افراد او صحت او تعلیم باندې موږ کار کوو دا به موږ انشاءالله ټیک کوو دا زموږ مقصد دی انشاءالله. اخري به دا شو جي زمونږ د دې سیسټم لا زمونږ د پاکستان خبره به وکړي. د پاکستان چې کوم سیسټم روان شوی دی هغه نور نه چلیږي. تاسو هم پته ده د دې لپاره اصلاحات ډېر زیات ضروري دي. تاسو هر یو محکمې ته ورشئ، هر یو شی دغه شی دی. موږ په دې خبرې شوي دي او انشاءالله په دې مخکې هم کار به کوو. انشاءالله منډه به وو زما دا ملګري زموږ ډله ټپله انشاءالله په دې اصلاحاتو چې هر دا سیسټم اسان شي، غریب ته دا هر یو کار کول اسان شي. دا کوم سیسټم چې اوس راغلی دی جي دا باندې کار نه کېږي جي. دا هر یو سړی تنګ دی جي که هر یو محکمې ته لاړ شي دونه قطعي ایشوز پې جوړ شوي دي چې دې کې کار نه کېږي. نو زه نور دا خبر راغونډوم هم جي چې دلته مشر خان هم ناست دی، نور مشران هم ناست دي. زه به په دې باندې خبر راغونډوم جي. ډېره مننه جي او زه شکریه ادا کوم د آفتاب احمد خان شیرپاو، د سکندر حیات خان شیرپاو، زه خپل مشر رور سکندر خان، د خپل کور د ډلې او دلته چې کوم ماته درانه خواږه مشران زما د شفقدر د دوابې مشران ناست دي د ټولو شکریه ادا کوم. الله هم ډېر عزتمند کې. مننه جي.